چې هر انسان وي چې تاسو دا ټیسټ نشئ کلیر کولی. دونه مهنت کړلی لکه خلق وایي مونږ د اتوار په ورځ وده شوي یو او ما چېرته نه دی. خلق وایي چې اتوار په ورځ دا وده کېده څه ته وایي؟ دا زه پېژنم هم نو. دغه رڼا ده چې پرې دنیا دا رڼا هو پوهه رڼا ده پوهه رڼا ده پوهه رڼا ده پوهه رڼا ده رڼا. ګوتې زما په قلم نظر زما په کتاب ارمان په زړه کې مسکې لکه تصویر په ګلاب. بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمن کتونکو غفران الله زه بیا تاسو په درانه خدمت کې حاضر یم. هیله من یم چې روغ جوړ خوشاله او د صحت جام مو بدن وي. ګرانو کتونکو د سوات په خاوره باندې د ټیلنټ قابلیت او صلاحیت هیڅ قسمه کمی نشته او د ژوندۍ مثال دغه دی چې په بلاسم کالج اکیډمي منګورا سوراب خان چوک سره خواته چې کومه اکیډمي ده د هغې چې کوم سټوډنټس ول هغوی په MDcat کې د اکیډمۍ سره سره د سوات په نوم روښانه کولو کې هم اهم کردار خپل لوبولی دی. څومره مارکس یې اخیستلي دي په MDcat کې، څومره محنت یې کړی او دغه محنت یې د څومره حده پورې رنګ راوړو. د دغه سټوډنټ سره به خبرې کوو، د دغه میل او فیمیل سټوډنټ سره د هغوی هغه تاثرات په تاسو سره خپلې کیمرې په شکل کې در رسو. تاسو هېڅ چېرته مه ځئ، زموږ سره اوسئ. نامه راته ووایئ څومره مارکس مو اخیستی دي او څومره محنت مو کړی او هغه محنت ته رنګ راوړو. زما نوم سارا علی دی او ما 185 مارکس اخیستي دي په 200 کې او ما چې دی نو په بورډ کې زما پوزیشن راغلی و او هلته ما دا خبرې کړې وه چې د MDcat لپاره زه د بورډ ایګزام نه هم ډبل ټریپل محنت کوم او هغه محنت چې دی نو اوبویس دی چې هغې خامخا رنګ یې راوړو. او زما د ټیچرز د بلاسم اکیډمي ټیچرز ډېر زیات محنت دی، هغو چې دی زموږ سره ډېر زیات کړاو کړی دی او زموږ سره به هغو په اکیډمي کې هم په انټچ کې وو، په وټساپ باندې هم د هر ټایم موږ ریپلایز راکولې. زما د مور پلار هم دا محنت دی، هغو راته هم ډېر دعاګانې کړي دي او ما به ایز یوزول به ما 18 to 20 hours اقل سټډي به زما او زما محنت چې دی نو بس زه الله تعالی شکرګزار یم. خپله نامه راته ووایئ څومره مارکس مو اخیستي دي، څومره خوشحاله یې؟ جی زما نوم فریحه نعمت دی او زما 183 مارکس دي. سر زما فرست اټمپټ کې ما بلوسم اکیډمي جوین کړې وه او زما 185 سکور راغلی خو بېرته داسې ټیسټ کوم چې تاسو راشئ بلوسم اکیډمي وګورئ او ډېره زیاته ښه ده، تاسو به خپل فیوچر ډېر په اسانۍ سره حاصل کړئ. تصویر دې رڼا دغه مسکا د رڼا پوهه رڼا ده پوهه رڼا د رڼا پوهه رڼا ده پوهه رڼا ده پوهه رڼا ده پوهه رڼا د رڼا د رڼا. د سترګو زلفو کتاب راځئ چې خپل کړو کتاب چې خپل ژوندون ورکړو چې مکمل کړو کتاب. نامه راته ووایئ مارکس مو څومره دي، څومره محنت مو کړی او د اکیډمۍ نه څومره هدف؟ السلام علیکم. زما نیم سنم سلیم دی او زما 184 مارکس دي. د ټول ناول زه د الله تعالی ډېر زیات شکر ادا کوم ځکه چې د هغه د رحم نه بغیر ما دا مارکس نشو اخیستی. دویمني زه د خپل پیرنټس ډېر زیات شکر ګزار یم او بل زما ټیچرز د الازهر سکول او د بلاسم اکیډمي زه د دوی ډېره زیاته تینکفل یم ځکه چې کله چې موږ FSC ته راشو نو موږ ته هر یو کس وایي چې ایټا ټیسټ ډېر زیات ګران دی خو آی تھنک چې د خلکو کانسیپټ کلیر وي نو ایټا ټیسټ بیا هېڅ هم نه دی او د کانسیپټ کلیر کولو دپاره زموږ ټیچرز ډېر زیات زموږ هیلپ کړی دی. سپیشلی چې زه کله د بلاسم اکیډمي ته رالم نو زما هر یو ټاپک باندې کانسیپټ ډېر زیات کلیر شو، د هغې نه پس MCQs ما ډېر زیات ایزیلی سالو کولی شو او د هغې د وجې نه زما دونه ډېر زیات های مارکس رالو. نو زه هر یو سټوډنټ ته دا ریکمنډ کوم چې هغو خامخا بلاسم اکیډمي جوین کړي چې خپل کانسیپټس کلیر کړي نو بیا ایټا MCQs ایون که د هر یو کورس نه تاسو ته راشي تاسو به ډېر زیات په اسانه سالو کولی شئ او ډېر زیات های مارکس به اچیو کولی شئ او خپل پیرنټس به پراؤډ کولی شئ. السلام علیکم. زما نیم روشنی خان دی او ما 180 مارکس اخیستي دي په MDcat کې او زه دا ویل غواړم چې ته 2 کاله نه دي داسې تېر کړي که نه. مطلب دا دی چې هر انسان وي چې تاسو دا ټیسټ نشئ کلیر کولی چې مطلب دا دی ما دونه محنت کړلی لکه خلق وایي مونږ د اتوار په ورځ وده شوي یو او ما چېرته نه دی. خلق وایي چې اتوار په ورځ دا وده کېده څه ته وایي؟ دا زه پېژنم هم نو
ما 1078 مارکس په اف اس سی کې وځغستل الله تعالی لاک شکر دی او ما نه دی دې کې یو مارکس زما داسې نه دی چې ما په چیټینګ اخیستی یا په لکه انفیر باندې ما یو دغه نه دی اخیستی او زه چې نن درې خپل دغه باندې یم صرف درې بلوز هم د ټیچرز د وجې ما چې د مارکس ټول کریډټ دی که نه هغه بلوز هم اکیډمي ته ځي خپل نامه راته ووایئ څومره مارکس مو اخیستي دي څومره محنت مو کړی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زما نوم ثناء الله دی تعلق مې د مشکومۍ خوازخیل سوات سره دی په نیشنل Mdcat 2024 کې زما 188 مارکس دي محنت خو یو سټوډنټ ته اندازه لګي چې ټیسټ له څومره محنت پکار ده واقعي چې شپه ورځ په ځان یو کول غواړي او دغه مقام ته رسېدل ډېر سټرګل غواړي خپل نامه راته ووایه څومره مارکس مو اخیستي دي او بیا څومره محنت بسم الله الرحمن الرحیم زما نوم یاسین دی محمد یاسین منګلور مراد آباد سره تعلق ساتم او چې دی نو په د Mdcat 2024 کې ما 180 مارکس واخیستل او دا څه چې دا د مور پلار د دعاګانو او د ټیچر د ګایډنس سیله وه چې موږ ته میلاو شوه او زه د خپل ټیچرز بلکې بلوسم کوچنګ اکیډمي تمام ټیچران چې دي نو بشمولیت نصیبروان صاحب شیراز صاحب او سبتین صاحب او زبیر صاحب دا ټول چې دی نو ډېر محنت زموږ سره کړی او د دوی په وجه باندې موږ دا اچیومنټ حاصل وکړو زما نوم عطا الله فاروق دی د چارباغ سره تعلق ساتم زه د کوچنګ اکیډمي سټوډنټ یم ما نیټا ټیسټ کوالیفای کړلی دی د دې ټول کریډټ زه د بلاسم کوچنګ اکیډمي سټاف ته ورکوم او خپل پیرنټس ته ورکوم د بلاسم کوچنګ اکیډمي سټاف زموږ سره ډېر محنت کړلی کوششونه یې کړي دي د مور پلار دعاګانې وي دې سره موږ ټیسټ کوالیفای کړل زما نوم شان محمد دی د قمبر سره تعلق ساتم اور په Mdcat کې ما 186 مارکس واخیستل او د محنت خبره ده نو محنت خو ډېر زیات کړی دی موږ سره موږ په خپل هم کړی دی او بل ټیچرز را سره هم کړی دی د مور پلار هم دعاګانې درونو خویندو په دې باندې موږ د خپل ټول ټیچرز خاص کر د نصیبروان سره ډېره زیاته شکریا ادا کوم چې موږ دې مقام ته ورسولو جی ګرانو کتونکو نو دا دغه سټوډنټس دغه تاثرات ول چې د خپلې کیمرې په شکل راخوندي کړل او تاسو ته یې کېښودل یقینا زه به دا ووایم چې د سوات خاوره همیش لا دغه صلاحیت چې دی هغه راپورته کوي د دې دغه ځوانان او د سوات نوم چې دی هغه روښانه کوي دا دغه اکیډمۍ د دغه ځوانانو او دغه پیغلو خبرې اترې او تاثرات ول چې د خپلې کیمرې په شبان یو در ورسول دا پروګرام هم په دې ځای باندې راغونډوم تر دې بل پروګرام پورې اجازه راکړئ په لوی الله مو سپارم د